به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ليكن شعارك العلم والقرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام علماء کرام خصوصاً دغه مجلس میزبان او استاسو دغه بچو استاذ حضرت مولانا قاری ضیاء الدین صاحب، حضرت مولانا فضل غنی صاحب، او ډیر قابل احترام حاضرو مسلمانانو ورونو، الحمدلله د ډېرې عظیم خوشحالۍ په موقع باندې راجمع یو. د جمعې مبارک ورځ ده، د قرآن د ختمونو محفل دی. آغاز او ابتدایم د قرآن د تلاوت نه وشوه او بیا زمونږ استاسو د دې علاقې مشهور نعتخوان چې آواز کې الله یو ډېر لوی خوږوالی ایښودی دی، قاری ایاز صاحب هغه بهترین انداز کې نعتخواني تاسو ته وکړه. اوس د دې مجلس متعلق مختصر یو څو خبرې به وشي. نو د جمعې مبارک ورځ باندې داسې محافل او مجالسو کې شرکت نصیب کېدل دا ډېر لوی سعادت دی او د رب کائنات یو عظیم احسان دی مونږ او تاسو باندې، ځکه دا د قرآن پاک د ختمونو مجلس دی چې ګڼ شمېر کې ستاسو نارینه اولاد هغې د قرآن ختمونه کړي دي او دارنګې ستاسو زنانه اولاد ګڼ شمېر کې د بناتو په دغه مدرسه کې الحمدلله هغې ختمونه کړي دي. د یو ختم د قرآن پاک د هغې ډېر لوی فضایل او برکات ذکر شوي دي او د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د هغې معمول او عادت مبارک بداو چې هغې به د قرآن د ختم په موقع باندې راجمع کېدل. او دا به ولې راجمع کېدل؟ دا فضایل د هغه موقع د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي وو چې حضور مبارک د قرآن د ختم په موقع د مسلمانانو د حاضرۍ څومره فضایل بیان کړي دي چې دغه موقع باندې د هغې چې کوم دی نو دعاګانې الله قبلی او دارنګې سکینه الله تبارک وتعالی یو ډېر لوی سکون او اطمینان په دې مجلس والا باندې الله تبارک وتعالی نازلی او دارنګې سیاحین فرښتې ګرځي داسې مجالسو پسې هغې چې راشي د دې نه چاپېره کینی تقریبا د 80,000 پورې احادیثو مبارکو کې راغلي چې دومره فرښتې راشي او دا د دې مجلس نه چاپېره ناستې وي. د دوی څه ذمه داري وي؟ د دوی دا یو ذمه داري وي چې د دې مجلس په دې اخره کې دعا کیږي. داسې مجلس چې وشي
نو بیا اخره کې دعا کیږي، نو په هغه دعا باندې دا فرښتې چې کوم دی آمین وای. د آمین معنا دا د چې ربا د دې خلکو دا دعا قبول کا، دا چې کوم دی مرد کوا. نو شپېته زره فرښتې دې مجلس کې ستا د دعا د قبولیت لپاره رب کائنات ته سوالونه کوي او سفارش چې کوم دی دا کوي. نو دا دومره مبارک محافل او مجالس دي، په دې وجه باندې دا علماء کرام که هغې سره ستاسو یو بچی په جومات کې ختم وکړي، که په ناظره باندې وکړي، که په یادو باندې وکړي، که په ترجمه باندې وکړي، نو دا علما دقه شانتې د خپل ګاونډ مسلمانان او دا خپل دوستان دا په هغې کې د ځان سره راجمع کوي. دا په دې غرض او مقصد باندې راجمع کوي چې دا څومره فضایل په دې احادیثو مبارکو کې داسې مجالسو کې د شرکت راغلی دي چې هغه فضایل، هغه خیرونه او برکتونه هغه الله تبارک وتعالی د دې ټولو چې کوم دی نصیب کی. نو لہذا محترم عزیزانو، داسې مجالسو لتلل دا د لوی سعادت چې کوم دی صاحب خبره ده. او نن الحمدلله واحد دا علماء کرام دی معاشره کې چې دا د انسانیت خیرخوا خلق دي. دی به همیشه د پاره داسې ځای ته تا راغواړي چې هغه به ستا د پاره د دنیا او د آخرت د خوشحالو عظیم سبب او ذریعه چې کوم دی صاحب وي. نن محترم عزیزانو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل امت لدا تعلیم ورکړی دی چې تعلم القرآن، تاسو دا قرآن پاک چې کوم دی یاد کئ، وعلموه الناس، او دا بیا باقی انسانیت ته ورسوئ. او دا درې ذمہ داری چې کوم آیت مبارکه ما تلاوت ک، دا پاغي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قرآن پاک بیان کړی دی. یو دا دی چې دیبا یتلو علیہم آیاته، دیبا د دې قرآن د ناظری تعلیم د خپل امت له چې کوم دی ورکي. دا قوم او دا خپل امت دا به د قرآن د تلاوت جوګه کوي چې دوی د قرآن د تلاوت داغه استعداد او صلاحیت په د کې پیدا شي. دا قرآن په ناظره باندې او د عوامو په جبه کې په خوایا باندې دا قرآن به ورته چې کوم دی خی. نن الحمدلله دغه ذمہ داری د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ذمہ داری هغه د علما معاشره کې پوره کوي، هغه د حافظان پوره کوي، هغه د قاریان چې کوم دی سیب پوره کوي. دویمه ذمہ داری د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم د قرآن پاک دی چې داغه ترجمه باندې، داغه په تفسیر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپل امت چې کوم دی پوهه کی. قرآن پاک کې الله تبارک وتعالی ثم ان علینا جمعه وقرآنا، دا قرآن پاک ستا سینه کې جمع کول او د دې په صحیح انداز باندې تلاوت کول دا زما ذمہ داری ده. الله ته فرمایي زبتا ته خیم ثم ان علینا بیانا، بیا به د دې ترجمه تفسیر د دې په احکاماتم تا پوهه کوم او تب په بیا د خپل امت چې کوم دی پوهه کې. نو رسول الله مبارک هغه د دې قرآن په ترجمه او په تفسیر باندې د دې امت د اول طبقه علما او طالبان صحابه کرام دا پوهه کړل. نو دا د حضور ذمہ داری ده او بیا اغیله ترغیب ورکه چې دا اوس باقی دنیا ته چې کوم دی رسوي. نو نن الحمدلله داغه ترجمه داغه تفسیر کسه پسې باندې د قرآن بیانیږي. نو دا د حضور دویمه درنه ذمہ داری د قرآن په دغه آیات کې چې یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الکتاب. نو دغه تعلیم د کتاب شدا ترجمه او دا تفسیر داغه کول ویزکیہم او په دې باندې ودا خپل امت رسول الله پاکي داغي تزکیه براولی، یعنی داغي د عقاید او اصلاح بکي چې د ګنده او عقیدونه د بت پرستینا د بت د سجدینا او د بت نه د غختونا د نظریه محفوظ شي، د یو الله تبارک وتعالى په مخ کې سر ټټون کې شي او الله عبادت شروع کی. نو د عقیده اسلام هم کوي چې د عقیده صفا کی او د عمل او د کردار دا چې کوم دې سب اسلام هم کوي.